مالک یوم الدین. د جزا د ورځې مالک. دین د قیامت د نمونو نه یو نوم دی. یوم چې کما معناګانې خو د یوم ډېرې دي. لغوي معنا لري که چنۍ شور کوي، او عرفي معنا، شرعي معنا باندې مالک د ورځې د قیامت الدین. مالک یوم الدین معنا باندې تفسیر باندې پوهېدو د مخکې د دې ترکیب باندې ځان پوهه کول ضروری دي. مالک یوم الدین ترکیب سره او دلته مالک یوم الدین په ترکیب کې څه شی واقع شوی دی. دا ګورئ تاسو پورا توجه سره انهماک سره دیتا متوجه شئ. منگ مخکنا دی باندې خو پویو کنا چې لله کې اسم الجلال دا موصوف دی، رب العالمین یو صفت تے، الرحمن بل صفت تے، الرحیم بل صفت تے، مالک یوم الدین بل صفت تے. دلتا دا اسم الجلال دا پارا سلور صفتنا اللہ ذکر کری دی. رب العالمین ایک، الرحمن دو، الرحیم تین، مالک یوم الدین چار. ترکیب لحاظ سرا رب العالمین او مالک یوم الدین دا دوڑ صفتنا قابل توجہ دی، قابل غور دی. رب العالمین ہم او مالک یوم الدین ہم. الرحمن الرحیم دادا صفت مشبہ صیغی دی، د مبالغی صیغی دی. دے باندې بظاہر د قرآن شریف قارئ تا لستون کی تا څه قسمه مغالطه نه لګي چې دا غني د نحوی ترکیب لحاظ سره د دې صفتیت صحیح نه دی. لیکن رب العالمین مالک یوم الدین دازے قابل توجہ دے. بے رب العالمین کے لفظ رب صیغہ رب کے دو احتمال دی. یو احتمال پا دا دا چی دا اصل کے رابون شی، دویم احتمال پا دا دے چی دا مصدر شی.
रब्बन, रब्बा यरुब्बु रब्बन, सब्बा युसुब्बु सब्बन په وزن باندې. نو مصدر کې دو لحاظ سره پدې کې څه قسمه شبهه بیم نشته. حمل مبالغتن دی او راب لحاظ سره بظاهر صيغه د اسم فاعل لګي، لیکن ما دې کې عرض کړی چې دلته د الله د پاره چې کومې صيغې د صفت استعمال شي او په ظاهره د اسم فاعل په اوزانو باندې وي، الته به معنا د اسم فاعل نوی مراد بلکې معنا د صفت مشبه به مرادي. دا قانون دی هر چرتا هر ځای کې. نو رب العالمین کې دا هم اضافت معنوی دی، اضافت لفظی نه دی. نو چې کله اضافت معنوی شو نو د دې صفت کې دل د پاره د اسم الجلال درست شو. او دغه شان الرحمن هم صيغه د صفت تا، الرحیم هم صيغه د صفت تا، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، ملکا یملکونا مالک، دا هم چونکه د اسم الجلال د پاره صفت واقع شوه دی، نو اسم جلال د پاره صفت کېدو لحاظ سره دام صيغه د صفت مشبه ده. صفت مشبه ثبوت باندې دلالت کوي، ثبوت باندې، حدوث باندې دلالت نا مالک لفظ پاک دے. ځکه چې اضافت لفظی څه ته وایي؟ اضافت لفظی اضافت د صفت خپل معمول ته، او معمول نه مراد فاعل یا مفعول به دی. فاعل ته دغه اضافت شوی یا مفعول به ته دغه اضافت شوی. نو یا به صيغه د صفت نوی او یا به صيغه د صفت وی خو فاعل یا مفعول به ته اضافت نه شوی، دته اضافت معنوی وی. او اضافت لفظی چې صيغه د صفت وی او اضافت معمول ته شوی، فاعل ته اضافت شوی یا مفعول به ته اضافت شوی. مالک دا معرض کو چې دې کې ماند حدوث نشتا، ثبوت باندې دلالت کوي. الله د پاره چې ذکر شي نو به مالک کم چې وي دسه اوزان سنت چر شي فاعل وزن، نو به هغه د معنا د حدوث ته پاک وي. دلتم د معنا د حدوث ته پاک دی. مالک کی دا په معنا د حال یا استقبال سره نه دی، او د اسم فاعل د عمل د پر خدا شرط دی. یو خدا سو بدا قانون بدرتا یادی دبا ضروری وی. دویم دا چې اضافت بشوی فاعل تا یا مفعول به تا. دلته دا یومی دا مفعول به نه ده، مفعول به حقیقتا نه ده. په دې باندې په یو ماجرا ولې مفعول به حقیقتا نه ده. خو دې باندې په دوه د پاره بطور مقدمه
یو دو مسئلې دي هغه زده کوي. هغه یو دا دی چې دا ظروف دي که نه، ظروف دا په دو قسمه دي. یو ته وایي ظروف متصرفه او بل ظروف غیر متصرفه. متصرفه او غیر متصرفه. خدا ظروف متصرفه دا خپل کور کې به په دو قسمه دي. یو هغه دي چې معرب دي. تاسو باندې صرف کتابونو کې ویلي که نه، الظرف منه په مجردو گردانونو کې، مزیدو گردانونو کې کم وزن د مفعلون باندې یا مفعلون باندې راځي، دیتا ظروف متصرفه وي او دا معرب دي. او یو چې کم دی ظروف مبنیه دي، کم چې په نحو امیر کې او د نحوی په کتابونو کې ذکر کیږي. خو دلته د متصرفه نه مراد دغه نه دي. مراد دلته د متصرفه نه مراد هغه ظروف دي چې هغه ظرف واقع کیږي بغیر د تقدیر د فینا، لکه یوم او لیلہ. دا چې کوم ظروف متصرفه دي چې بغیر د تقدیر د فینا ظروف واقع کیږي، دې کې توسع ده. دا کله واقع کیږي په زید مفعول به باندې، او د دې چې کما حقیقی مفعول به دا نو هغه حذف کی. دلته دا یوم مالک یوم الدین، دا یومی دا ظرف متصرفه ده، یعنی په غیر د تقدیر د فینا واقع شوه، او په غیر د تقدیر د فینا په زید مفعول به باندې واقع ده. د مالک د پارا چې کوم مضاف الیه دی، ځکه مالک خو مضاف دی، نو هغه امور دی. امور یوم الدین او امور فی یوم الدین. اصل کی ترکیب دلته داسې دی. مالک ځکه مالکا یملکونا، مالک قطع نظر د دې نه چې واخلي چې دا صفت د اسم الجلال دی، نو مالک د پاره خو مفعول به راتلی شي که، او هغه مفعول به هغه امور دی. امور او دا یوم چونکه دغه امور د پاره ظرف یوم دی، او به د یوم اضافت دین ته شوی دی، نو دلته هغه امور حذف شوی دی. امور حذف شوی او دا یوم د وجه د توسع فی الظروف نه دا قائم کړی شوی دی په مقام د امور باندې. خو دلته دا یومی چې کوم ترکیب پکې منګه وکړو،
دا هغه صورت دی چې کله تاسو مالک صيغه د اسم فاعل واخلئ، لیکن دلته مالک صيغه د اسم فاعل مراد نه ده، موجود نه ده، متحقق نه ده، ثابت نه ده، کېدی نشي، ممکنه نه ده. ځکه صيغه د اسم فاعل مراد اغستل د شان الوهیت خلاف ده. نو دلته دا صيغه د صفت ده، لکه څنګه چې الرحمن صيغه د صفت ده، الرحیم صيغه د صفت ده، رب العالمین کې رب صيغه د صفت ده، مالک دغه شان د صيغه د صفت. مالک یوم الدین، مالک د ورځې د جزا، مالک د ورځې د قیامت. او لکه څنګه چې هر چرته د موصوف او صفت په مابین کې هغه دې ویل غلط دي، مخکې دې باندې خبره کړې ده. نو دلته هم دا سی ویل درست نه دي. تاسو په ترجمو کې کتلی هغه رب العالمین چې د عالمین رب دې وګوره دا دې حکم پکې غلط دی. یا الرحمن بے حد مہربان دے، الرحیم نہایت رحم والا دے، مالک یوم الدین مالک د ورځې د قیامت دے. دا دے درست نه دی. او بعضې کسان ډېر ناپوهي نو هغه وایي چې الله مالک د ورځې د قیامت دے غلط دی. نو څوک یې مالک دی؟ تاسو پیږي خبره؟ خدا خود جهالت خبره ده که نه؟ تشریح کې یقیناً ویلی شي، تفسیر کې یقیناً ویلی شي، شرح کې یقیناً ویلی شي، لیکن کله چې ته مالک یوم الدین صفت اخلی د پاره د اسم الجلال چې رب العالمین دی، د لله دی، لله د پاره صفت اخلی، نو به د دې په ترجمه کې دی ویل غلط دي. نو ترجمه به داسې کوئ رب العالمین، او د رب معنا مې درته کړې وه. رب په معنا د تربیت باندې، او تربیت څه ته وایي؟ تبلیغ الشیء الی کماله آنن فآنن، آنن په آنن باندې یو شی خپل کمال ته رسول. عالمین جمع د عالم، عالم څه ته وایي؟ عالم ما يعلم به الشيء، چې په هغې باندې یو شی معلومیږي. عالم تم ځکه عالم وایي چې دا دلیل دی په معرفت د الله باندې. ځکه دی کې رب العالمین دا څه چې کائنات دي دا په خپله دلالت کوي د الله په وجود باندې او د هغې په وحدانیت باندې. وفي كل شيء آية تدل على أنه واحد. او برگ درختانی سبز در نظری ہوشیار، ہر ورقی دفتر معرفتی کردگار. نو البعرة تدل على البعير وآثار الاقدام تدل على المسیر. عمدہ ہر گیا کہ الزمین روید وحدہ لا شریک لہو گوید. عالمین جمع دا عالم، او بے عالمینی جمع روڑے دے. نو دے چکم انواع دی اغو تے اشارہ کلی دا، او جمع چه روڑی دا نو عالمینی روڑی. عالمین
عالمین. نو دې کې غلبه ده ذوی العقول لرا په غیر ذوی العقول باندې. رب العالمین تربیت کون کے د خلائقو، پرورش کون کے د خلائقو، مالک د خلائقو، الرحمن بے حد مہربانہ، الرحیم نہایت رحم والا. رحمان رحیم کے مبالغہ ده او د مبالغه دلته دو صورتونه دي کنه، یا مبالغه فی الکیف یا مبالغه فی الکم. کم معنی مقدار د مقدار کے زیادت، مقدار کی، او کیف معنی ان افرادوں کی زیادت، او کیف کی کیفیت کی زیادت. دوڑا صحیح دی. زیادت فی الکم ہم درست ہے، او زیادت فی الکیف یعنی مبالغہ کمیت لحاظ سر ہم صحیح دا، او مبالغہ کیفیت لحاظ سر ہم صحیح دا. دوڑا قسم مبالغی دلتا درست دی. الرحمن بے حد مہربانہ، الرحیم نہایت رحم والا، مالک یوم الدین مالک دورز د قیامت، مالک یوم الدین مالک دورز د قیامت. د دې صورت نمونو کې څکم دیرش نمونه دي د سورۃ الفاتحه. دا غ نمونو کې یو نوم تعلیم المسأله هم دی او تعلیم الدعاء، سورۃ الدعاء هم دی. نو دی صورت کې د الله نه د دعا کولو طریقه خولې ده. نو دا وګورئ الحمدلله نه تر مالک یوم الدین پورې د الله صفات بیان کړه. اوس ایاک نعبد دې کې د الله نه دعا غواړي، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاکا دا مفعول به دے، نعبدو دا پارا نعبدو بانی مقدم کړی شوی دی. و ایاکا نستعین کی ایاکا مفعول به دے، نستعین بانی مقدم کړی شوی دی دا پارا دا افاده دا حصر، ځکه تقدیم ما حقه التاخیر دا حصر پیدا کړي. خو ایاکا نعبدو دا خود دعا دا کنا، ایاک نستعین هم دعا ده. نو چې کله دا دعا ده نو ایاک نعبد و ایاک نستعین معنا سره چې موږ خاص تا عبادت کوو او خاص تا نه مدد غواړو. نه دا معنا یې نه، دا معنا یې نه ده. ځکه دا خو صورت کم چې دی سورت د تعلیم المسئله دی، سورت الدعا دی. نو دې کې دا ترجمه کول بالکل د دې دلته دا ترجمه کول دا درست نه دي. ځکه ایاک نعبد و ایاک نستعین دا خو د اخبار ترجمه ده. نعبدو ایاکا، ایاکا نعبدو، نستعینو ایاکا، ایاکا نستعین. حالانکہ دا اخبار نہ دے. ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین دا لفظاً دا دوڑا جملے خبری دی، لیکن مانند جملے انشائی دی. ذکر دعا خو انشاوی، دعا اخبار نہیں، او دا خود دعا دا. نو ایاک نعبد و ایاک نستعین د انشاء مطابق د ترجمه درست ده، او د اخبار والا ترجمه د درست نه ده.
دې ترجمه باندې به تاسو پوهیږئ او دې باندې به هم خبره کوو چې استعانت د غیر الله نه غوښتل جایز دي یا ناجایز دي، د هغې شرعي حیثیت څه دی، او دې ځای باندې چې کوم منکرین دي کم ردونه کوي، او زمونږ چې کوم بعضې واعظین دي غیر ذمہ دار سنی مولیان دي، استعانت د غیر الله باندې چې بے محل دلیل وای او هغه سره خلک گمراهان کوي، د دې وضاحت به ان شاء الله آئنده درس کې کوو. واخر الدعوانا ان الحمد لله.